لن لیڈر جناب سکندر خان شیرپاؤ درخواست کو چاہے راشی اور دست نقل و خیرات اظہار ہوگی. سکندر قومی وطن پارٹی سکندر حیات خان شیرپاؤ جناب خطاب احمد خان شیرپاؤ قومی وطن پارٹی بڑا پارٹی بڑا پارٹی بڑا پارٹی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر اجلاس مرزا خان صاحب اسٹیج میں موجود قومی وطن پارٹی مرکزی چیئرمین ستاسو زمونږ ټولو ملی رہبر جناب خطاب احمد خان شیرپاؤ صاحب اسٹیج میں موجود قومی وطن پارٹی د صوبے عہدیداران د ضلع عہدیداران د پی کے 56 چیئرمین اور داغوی ټول تنظیم د پی کے 57 چیئرمین اور داغوی ټول تنظیم د پی کے 58 چیئرمین اور داغوی ټول تنظیم دلته کې د شمالی اشنغر د مختلفو کلو نه راغلي پارټي مشرانو کارکنانو د شوډاګ یونین کونسل د پارټي مشرانو عزتمندو السلام علیکم. د ټولو کې اول خو د خپل لخوا او د قومي وطن پارټي د ټولو کارکنانو د لخوا مرزا خان صاحب او د هغوی سره چې کوم نن ګڼ شمېر عزتمند مشران مونږ سره په قومي وطن پارټۍ کې شامل شو هغوی ته هرکلی وایم او دا یقین دهاني ورکوم چې هغوی یو صحیح فیصله کړې ده او انشاءالله دا رولولي دا زمونږ دا پارټي چې ده د دوی راتلو سره به نور هم مضبوطېږي به او انشاءالله دا به ثابتوو چې دا علاقه مخکې هم زمونږ ګډ و اوس هم زمونږ ګډ دی او راروان هر مرحلې کې به زمونږ ګډ وي. زه په دې موقع باندې د غفران خان خټک صاحب هم ډېر زیات مشکور یم چې هغوی په دې کې د پل کردار ادا کو د هغوی چې کوم دې کې منډې تړې والي دي د هغې باندې د هغوی زه ډېر زیات مشکور یم. عزتمندو زه به ستاسو د مشر په منځ کې ډېر نه حایل کېږم صرف دا ویل غواړم چې 18 میاشتې تېرې شوې چې دا موجوده حکومت په وجود کې راغلی دی او په دې 18 میاشتو کې که تاسو وګورئ چې کومې خبرې دوی کړې وې کومې وعدې د قوم سره کړې وې په هغې کې یو خبرې باندې عمل ونه شو. که موږ وګورو په دې 18 میاشتو کې دوی د ګرانۍ نه علاوه د بېروزګارۍ نه علاوه د خلکو په مشکلاتو کې د اضافې نه علاوه بل هیڅ قسمه داسې کار یې نه دی کړی چې موږ یې ووایو چې څه ډېر لوی توری کړې ده. هغه ترقیاتي عمل چې کوم مخکې نه شروع هغه هم د دوی په وخت کې رکاو شو. د هغې مثال دلته کې تاسو کتلی شئ چې کوم غټ غټ روډونو باندې کار د قومي وطن پارټۍ په وخت کې روان و هغه ټول کارونه رکاو شوي دي. بله ورځ راته چا وی چې موجوده MNAs او MPs دا وایي چې یاره دا هغوی رکاو کړي دي. موږ ورته دا ویل غواړو چې د ترقیاتي عمل لپاره ترقیاتي کار شروع کول لپاره ترقیاتي کار سر ته رسول لپاره هم چې دې صلاحیت ضرورت دی دا صلاحیت په دې سلیکټډ خلکو کې نشته ځکه چې دې په دې 18 میاشتو کې ځکه دې 18 میاشتو کې ترقیاتي عمل مکمل رکاو شوی دی. عوام دې ځای ته رسېدلي دي او خصوصا پښتانه چې هغوی بالکل بیزاره دي. هغوی ګوري لګیا دي چې څوک به زموږ اواز اوچتوي. موږ ورته دا ویل غواړو چې که نور څوک ستاسو اواز اوچتوي او که نه اوچتوي قومي وطن پارټي چې ده په میدان به ولاړئ ملي رهبر جناب خطاب احمد خان شیرپاؤ به ولاړي ستاسو لپاره اواز به اوچتوي د پښتنو د حق لپاره جنګ به هم کوي به جدوجهد به هم کوي به او څنګه چې شهید وطن حیات محمد خان شیرپاؤ تاسو لپاره د وینې قرباني ورکړې وه که ضرورت راغی د وینې قرباني به ورکوو په تاسو
عزتمندو زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې د باران باوجود د یخنۍ باوجود د جړۍ باوجود په دومره ګڼ تعداد کې دلته کې راغلی او دا پروګرام هم کامیاب کړو زه د تنظیم د ټولو ملګرو ډېر زیات مشکور یم د ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم ما نه مخکې محکمل شاه لالا خبره وکړه چې بعضې خلکو پروپاګنډې کولې محکمل شاه لالا که تاسو یاد دي چې کله تاسو هم شامل دی نو بارانو دې مارغانو کې موږ ولاړو او هغې کې نه چترۍ وې او نه څه وې او موږ هغه پروګرام هم کړی د هر صورت کې موږ چې دی د دې حالاتو چې دی مقابلې ته تیار یو کاغه باران وي او کاغه طوفان وي او کاغه هر قسمه حالات وي قومي وطن پارټي چې ده هغه به دې غریبانانو سره دې خلکو سره به ولاړ وي دې پښتنو سره به ولاړ وي زه یو ځل بیا د ټولو ملګرو ډېر زیات مشکور یم د استم خان ډېر مشکور یم چې هغوی هم په دې کې یو لوی کردار ادا کړی دی د مرزا خان صاحب د خالد خان او د هغوی د ټول خاندان ډېر زیات مشکور یم د دوی مشران بادام حاجي صاحب چې دی هغوی شهید وطن حیات محمد خان شیرپاؤ سره یو ښه کردار ادا کړی نن بیا دوی واپس دلته خپل کور ته رالل موږ ته دې باندې ډېر زیات خوشحاله یو او انشاءالله دې سره به یو ښه فضا جوړېږي به او انشاءالله دا به ثابتوو به چې دا 400 چې ده دا د قومي وطن پارټۍ ګډ دی او انشاءالله وي به ډېره مهرباني